نن په د کورونا دا چې کوم وایرس دی دا د الله تعالی طرفه یو ازمایش او یو امتحان دی او ډېره ممکنه ده چې زموږ د ګناهونو هغه اثرات هم وي. بهرحال د الله تعالی طرفه یو امتحان دی. په دې کې چې کوم ډاکټران احتیاطي تدابیر وایي پکار دی ځکه دا یو احتیاط او یا سبب استعمالول دا په شریعت کې منع نه دی، خو اعتماد موږ ټول توکل په الله ساتو ځکه چې د الله تعالی د حکم نه بغیر هېڅ یو کار نه کېږي، نه یو سبب کار کولی شي. نو موږ به خپل احتیاط کوو خو اعتماد توکل په الله تعالی کوو. خو دونه یره راوستل دا زما په خیال دا ښه نه دي ځکه چې دې سره حوصله شکني وشي د عوامو او ډېر خلک د دې د وجې بیماران شي لکه د زړه باندې کمزوري وي. اکثر د هارټ فیل چې راځي دا ډېر په وارخطایۍ سره راځي. زه خو دا وایم چې ډېره د وارخطایۍ خبره نشته دی، په الله اعتماد پکار دی. مرګ د یو ځل مرګ دی، دا هر څه په خپله نیټه راځي، بیماري په خپله نیټه راځي چې الله کله مقرر کړي وي او صحت هم راځي. د دې لپاره خپل وظایف چې کوم علماو ذکر کړي ډېر ښه دي، لکه سارې 3 ځله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. د دې په معنا باندې فکر پکار دی چې د الله د نوم سره هېڅ یو شی چې د الله نوم واخیستل شي هېڅ یو شی ضرر نه شي رسولی او دا سهار میل پکار دی او 3 ځله ماښام 3 ځله ډېر پکار دی. یا استغفار توبه د خپلو ګناهونو نه توبه وکړل، الله طرف ته رجوع کول، انابت الله دې ته وایي. دا ډېر ضروري دی داسې وختونه. بلکې دا ده چې د صفحې لحاظ پکار دی، خو زه حیران یم چې دلته کې زمونږ د صحت چې کوم مرکز دی بیچوره هغې سره د ډېر وخت نه ډېر خراب بیران پروت دی او په هغې کې خلک چې نو لرې سپرې دم غورځوي او عوام د دې خیال نه ساتي. او بار بار ما انتظامیې سره په دې رابطه وکړله، دغه ډېرانونه پراته دي. ما دا وویل چې د دې ګلفام انسپکټر ګرځي او وایي چې موږ صفایي کوو، پته نه لګي چې دا د پاکستان نه دا زموږ دا ځای بهر دی که څه چل دی ځکه یو مړي پراته دي، بل د صحت مرکز دی، بل د ماشومانو سکول دی او عوامي هلته کې د الحفظ دی د دغې مستحق باندې. بهرحال بل څوک تپوس نه کوي، نه ډاکټران د دې تپوس کوي، نه د بیچي صحت والا، نه د انتظامیه کوي. نو د دې وجې نه ما بار بار دوی ته دا یادګیرنه وکړله چې د دې صفایي ډېره ضروري ده او عوام هم پېزې راځي، هلته هم ډېر لوی مشکلات دي. پکار ده چې د دې حکومت فوراً انتظام وکړي، نن یې وکړي چې دې باندې صفایي فوراً وکړي او فوراً دې نه چې دغه توکړی شي او حکومت او پولیس په دې باندې ډېران غورځول او یا د ګندګي دلته غورځول فوراً بند کړي. نو موږ باید دوی ومنو. د خلکو کاروبار معطل کوي، خلکو باندې دوکانونه بندوي او غریب مزدور د مزدورۍ نه وباسي، لیکن دې باره کې هېڅ فکر نشته او دا د ډېر وخت نه ده لګیا. انتظامیت بلکل د اړو حرکت نه کوي د دې صفایي په باره کې. دې په باره کې فوراً د هدایت جاري شي چې دا اوس فوراً صفا شي او د دې بندوبست وشي چې دې کې د خلک ډېر نه غورځوي. دا زما خاص کر نور ځایونو کې چې کوم ځای دي د هغې ته وایم ځکه زموږ دا ټوله علاقه زما ده. خو بهرحال دا ډېر زیات ضروري دی او پکار چې فوراً انتظامیې دې په باره کې عمل درآمد وکړي. واخر دعوانا الحمدلله.